ډاکټر اشفاق د مردان نه دوی د دې مسلې تپوس کوي چې سکول کې د ماشومانو نه مالی جرمانه اخیستل چې کله ماشومان روانیو کې یا چوټیو کې یا څه داسې غلطیو کې د هغې په وجه باندې د دغه ماشومانو نه مالی جرمانه اخیستل څنګه دي او بیا دغه جرمانه په سکول کې نور فلاحي کارونو باندې مونږ لګولی شو که نه یا آخر کې یو ختم وکړو هغې له د چای وغیره سامان راوړو او دغه جرمانه پکې ولګو نو دا جایز دی که نه. ډاکټر صاحب ستاسو د مسلې جواب دا دی چې د سکول ماشومان وي یا په بله اداره کې یعنی مدرسه وغیره کې ماشومانی نو د دوی نه د دوی د غلطۍ یا د چوټیانو جرمانه تاسو مالی جرمانه نشئ اخیستی دا ناجایز او دا حرام دی بلکې اسلام د دې نه منع فرمایلی ده. اسلام کې مالی جرمانه نشته. تاسو وایئ چیرې ماشوم نه مونږ جرمانه واغیستله نو دغه هم په دغه ماشومانو باندې ختم په شکل کې لګو یا د دوی کلاس یا په سکول باندې دا پیسې ولګو نو دا به جایز نو نه چې د کوم ماشوم نه تاسو په غلط فهمه په وجه یا د مسلې نه نوې خبرو تاسو کمې پیسې اخیستې دي نو هغه پیسې تاسو حرام اخیستې دي دا ناجایز دي. دا به هغه ماشوم ته تاسو واپس کوئ کومو ماشومانو نه چې تاسو کمې پیسې اخیستې دي څومره هم ترې اخیستې دي هماغومره به تاسو واپس کوئ یا دغې ماشوم ته یا د دغې ماشوم پلار له رور له وغیره هغې له بیا ولیږئ خو دا به تاسو ورکوئ. د ختم چې سود سودا پې راوړی نو دام ناجایز دی دا تاسو نشئ کولی اختیار نشته. دی وایي چې کلاس روم یا د سکول رنګ روغن کې مونږ دغه پیسې بندې کو دغه نو د ټولو وړو فایده وکړي نو نه دا د دې ماشوم پیسې دي دا به درته واپس کیږي په دې باندې تاسو هیڅ قسمه تصرف پکې نشئ کولی دا د دغه ماشومانو حق دی. بهرحال د سکول یا د مدرسې د ماشومانو نه مالی جرمانه اخیستل ناجایز او ګناه ده.